بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو قربان محمد باسط خان. کتونکو سوشل میډیا باندې بنن خبرې کوو. سوشل میډیا موږ د پاره یو داسې پلیټ فارم راغلی دی چې هغه د انګریز د طرف نه خو یو ښه پلیټ فارم دی، خو هغه پلیټ فارم موږ یو بل د پاره د جنگ په تور باندې استعمالو. کچر یو کس ویډیو جوړه کی، یو کس پروګرام وکي، نو موږ پاغه باندې ډایرکټلی تنقید کوو. د خپل ځان فیمس کولو د پاره موږ کمی خربي استعمالو. هغه ستاسو د سوچ نه هم بهر دی. کتونکو سره وړاندې به موږ خبره وکړو د زنده‌باد واینس پیج نه یو ویډیو شیر شو د ټیکس حواله سره، چې هغه په ټیکس باندې یو ویډیو کړی و چې یو مزاحیه ټایپ کې ویډیو کړی و. دا غي مقصد دا دی چې په ملک کې کومه ګرانی ده، پاغي باندې هغه یو مزاحیه ټایپ ویډیو جوړ کړه. خو هغه باندې یو څو خلک داسې شته چې هغه نه برداشت نه کړی شو او هغه پاغي باندې تنقید وکړو. نو هغه کسان خو په لمت د وای چې ته صحافت سره تعلق ساتي، ته جرنالیست چې تخپل اوپینین ورکې، د هر یو شي د پاره یو خپل ایتکس یو خپل رولز. زه د خپل خبرو کوم، زه خپل بهن می ټي وي سرکار کوم، یو سړی د ما سره په چیلنج کینی چې زه دې څنګه چیلنج کوم. هغه سړی څه چل کو یو اظهر خان نوم دا هغه په پټه ځان ته ټیلرې چولې ده، خپل کار د کیږي نه، خو په بل باندې تنقید کوي او خبر د پښتو کوي. آیا زمونږ په پښتو کې موږ ته دا خبرې کوي چې موږ په خلکو باندې تنقید کوو، موږ به خپل بل رولز پکاوي وایو. موږ خلکو کې دا کار دی چې یو سړی فیمس شي، هغه له خدای پاک عزت ورکي، هغه له خدای پاک خپل روب دبدبه ورکي او خپل ټیلنټ په وجه باندې نه موږ خلک دا غنه سوزو جیلسی کو، بجای دا غي چې موږ هغه اپریشیټ کو چې چیرې زبردست دا کار کړی دی. نه موږ څوک موږ دا غنه سوزو، موږ هغه د تنقید نه جوړو. دغه ما یو پیج وکړ چې دا غي نوم دی اظهر خان. کدونکو زه دا قسمه ویډیوګان د سر نه ګورم، خو تیر ورځ زما ایزا خان سره رابطه شو او هغه ما سره دی په رابطه کړل ته کې او ډاکټر دی هغه علاج کوي. نو 400 تراشي نو موږ سره خامخا ملاويږي. یوازې هغه نه چې هر څوک موږ له 400 تراشي موږ یې ښه عزت کو، موږ دا قدر کو، زمونږ پښتون رور دی، موږ په پښتو باندې پوهیږو. خو موږ داسې نه کو، موږ به تاسو کلم دانی لیدل چې موږ به یو بل صحافي روري او دا خپې وهلو لپاره موږ ویډیو کو، موږ باغی وای چې د دونکو دا فلاني سړی دا وای. موږ تنقید کو، موږ په سرکاري اداره باندې تنقید کو، موږ په سیاسي سړی تنقید کو، خو چې موږ په هغه تنقید هم کوو نو هغه لپاره موږ سره ټوس ثبوت دي. موږ وای چې دا کار د غلط کړی دی. اظهر خان نو یو پیج باندې یو ویډیو وا چې هغه او کته دی ټیلر د ملک خبرې کوي، د پښتو خبرې کوي او ټیلری کوم ځای کې کوي، ټیلری کوي په بهر ملک کې. تاسو چې دونه د خپل پاکستان غم دی او ته دونه په خپل پاکستان خفه کیږي، نو راشه په پاکستان کې ځان له ټیلری دکانو کا او دلته کې ټیلری کوه. نو زه به وایم چې راستاره پیسو نه پاکستان ته صفایدای او ته ډیر زیات چې د محب وطن سړی کوي ټیلری ځان باندې پټا چولې را گریوان کولونو لکه دا کم سړی توپ دی او پاغي کې ته ویډیو کې چیرې خدای دې داسې کو، خدای داسې کو، پاغي باندې یو سړی باندې تنقید کوي. وایي چیرې په دې ویډیو کې دی موجوده حالات باندې یا موجوده چې کوم حکومت پاغي تنقید کړی دی. نو زه تاسو ته پهله خبره وکم، تاسو چې روزانه ټي وي ولګوي په نیوز کې تاسو ګوره نواز شریف لګیایي، شهباز شریف لګیایي، عمران خان باندې تنقید کوي، موجوده حکومت په وفاق باندې حکومت کوي تنقید کوي، سوري هغه باغي باندې تنقید کوي. تاسو کلم داغي مخنیوي نه کوي، تاسو کلم داغي لازمي چې لکه تاسو غلطه کوي د خپل ملک مفاد لپاره دا کار کوي. هغه سټوډنټان دي، هغه الکان دي، هغه یو ویډیو کړه صرف د دې لپاره چې خلک د دینه خوشاله شي. نن سبا اسن تاسو ته پته را غمونه کې چې تمنګ د سړیتوب نیوز نه کتل، هر ځای کې غم او د خوشاله نیوز ني. نو هغه صرف دې باندې یو ویډیو جوړ کړ، پاغي کې هغه ویلي دي چې کله باغی کې یو الک ته عمران شاه نوم دی او یو سر بل سوکته چې کله هغه لاړ چې چرګ والاله وته چیرې کاکا یو چیکن را کاغه ورته چیرې 1200 دا په 1200 روپے دی وته چې او 1200 دا دونه ګرانی شو. حالان کې په 1200 نه دا ماتم پته تا تم پته ولې زمون کامن سنس نشته. خو هغه په دې ویډیو کې لګا خلک وی لګ ویډیو کې د خندار لپاره هغه دا قسمه ویډیو کې دا واچول، هغه ویډیو هغه خسته کول لپاره هغه څوک هغه په ویډیو کې د چر قیمت 1200 خو ولې مو ته پته نه لګي چې په 1200 روپے نه یسل، خو صرف هغه و چې خلکو په مخونو باندې خنداګان راشي. دینه مخکې کې تاسو ته پتی د ظاهر الله بابوجي یو د مردان سره تعلق ساتي، هغه به ډبینګونه کول، مختلف کلیپس باغ راوښ، هغه پاغي باندې ډبینګ وکول. مطلب داسې بابوجي والا ډبینګ پکې ډیر زیات مشهور پای کې د نانا پاټیکر یو ډبینګ مشهور. خو هغه په هغه ډبینګ کې سر کې خبره کوله چې زمونږ مقصد د ستاسو په مخ باندې خندا راوستل دي، زمونږ مقصد چا پس خندا یا ټوکی کول نه دي. داسې دغه الکان هم دي هم دا خبره کوي چې زمونږ مقصد چا پس خندا نه دي، زمونږ مقصد صرف په ستاسو په مخونو باندې خندا راوستل دي.
بعضې نیم سړي څوک اظهر خان اوس داسې کار کړی چې پټۍ هم اچولې ده ځان ته پیتۍ هم ځان ته اچولې ده په هغې کې ویلي چې یاره ډېره سپکه خولې خوځولې زه خو وایم چې یاره زما په خیال دا کم سړی چې سپک الفاظ کوي که نه د دې مطلب دا چې د خاندان هم داسې سپک الفاظ او لهجه ده. زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې په هغې کې هغه کنزل هم کړي دي وینا هم کړې ده. ته ماته ده ووایې پهله چې ته کله سوشل میډیا یا ټي وي ته راشي نو ټي وي رولز دا دي چې ته په هغې باندې چا پسې کنزل نه کړې ته په مهذب انداز باندې خبره کې ځکه دا کتونکي چې دي دا څونه خلک هم چې تا ګوري هغې د دې نه فیډ اپ کوي هغې ګوري چېرې دا سړی په څونه اوبو کې چې زه سپک الفاظ استعمالوم زه سپکې خبرې کوم نو دا خلک به تاسو ما پسې سپک وایي هغه په هغې کې کنزل هم کړي نو په اخره کې پکې بیا خبره کړې چې یاره نن سبا په نیټ باندې یو ویډیو راځي بې انتها لکه ډېره فضول ویډیو ده موږ به ووایو ډېر غلط حرکت کړی دی الیشا 007 یو ویډیو ده موږ چې ته په هغې باندې پروګرام نه کړی هغه دار چې خپل دین ایمان دي غلط کار یې کړی غلط ته به غلط وایو هغه په هغې کې الفاظ وي چې مړه ستاسو د دې ویډیو نه خو د الیشا 007 ویډیو ښه وه نو ته ماته ووایه چې یو ځای کې ته د پښتو خبرې کې یو ځای کې ته وایې چې پښتون یې پښتانه دي شرم الملک سره یې دا وکړل هغه دې وکړل او بل خوا ته وایې چې یاره الیشا 007 ښه ویډیو ده او په هغې کې ویلي چې یاره د دې نه خو الیشا 07 غلط کارونه کوي یا خو د دې نه ښه ویډیو دي دا کلیپ په موږ تاسو ته هم ښایو خو زما مقصد د دې خلکو پروموشن نه دی زه خو یم چې تاسو ته د سره اړو خیم نه خو صرف د دې لپاره خو یم چې تاسو دا خلک د عبرت نه خو ګرځېږي او دا خلک د دې سوشل میډیا د هر طرف نه تاسو روک کې د دې ویډیو خو د سره ګورئ ما ستاسو میسیج څه دی په موجوده حکومت پسې خندا په پښتون په جامه پسې خندا ستاسو نه خو هغه 007 ښه ده بیا خو هم راشي دا پشتمان مشتمان وړه سړي له لګړه خوشحاله کړي تاسو لا څه شی د پښتو جامې مو د دې ویډیو سره ګورم په اخر کې وي چې موږ دا ویډیو د خپل لایکس او سبسکرایبرز لپاره نه کوو موږ صرف دا ویډیو د دې لپاره کوي چې تاسو ته میسج درکو او په دې ویډیو کې هغه مین غلطي دا کړې په اخر کې بیا چې کتونکو زموږ دا ویډیو سبسکرایب هم کړي او شیر هم کړي مرګرو زما د فیسبوک سره سبسکرایب کړئ نو لکه ته د بل د بېعزتۍ لپاره دا ویډیو کې چې خلک یې وګوري کتونکو زه تاسو ته د چینل سکرین شاټ د دې ویډیو سکرین شاټ زه تاسو سره شیر کوم تاسو دا وګورئ که تاسو باندې دا ویډیو بده ونه لګېده چې تاسو وایئ بالکل زه منم خو یو سړی چې پوهېږي ایجوکیټډ سړی ابو ته همیشه غلط وایي او وایي چې دا غلط دی نو زه تاسو ته چې دا پیج چې چا هم لایک کړي ټول یې ان لایک کړي چې ته پته ولګي چې بیا آینده د یو پښتون رور د یو پښتون ماشوم د یو پښتون هلک د هغه دلزاري نه کوي د هغه بېعزتي نه کوي بل په دې کې ما یو بل ویډیو وکړه یو بل کس یو دا پیج نوم غره خیر نه راځي هغه ویډیو هم تاسو ګورئ او زماره په الا الله قسم یو قسم او قران خوري په کې ډرایوینګ هم کوي نو ته ماته وای چې په کومه طریقه کې مونږ خو د دنیا ویډیوګانې کړي مونږ چې په ډرایوینګ کې ویډیو نه کړه زه د جرنالست او زما ویډیوز کته شه ما چې په دې ډرایوینګ هم کوي او ویډیو هم کوي ته ماته وای چې ته په خپل ملک خفکیږي آیا ته قانون خلاف ورزي نه کوي په ډرایوینګ کې څوک ویډیو کوي دا کته یو ماشوم واده نو بیا به زه ستاره محب وطن تاله جواب درکم چې آیا دا ته محب وطني کې یا ته د پاکستان نه قانون چې دونه خیال ساتي او ته وایې په عمران خان خفه کېږم او په بل خفه کېږم او په بل خفه کېږم نو آیا دا ته غیر قانوني کار نه کوې د خپل ویډیوز د لایک او د شیر لپاره دا خلک پته نه لګي زموږ دا پښتانه څونه پریوتې کارونه کوي زه دا تاسو ته ویلی نشم ته که د پښتو خبره کې نو کتونکو زه به تاسو له یو خپل موبایل نمبر تاسو زما وګورئ دا دا وایي زموږ پښتانه یو دا موږ که یو ویډیو کې یو زنانه سره زیاتي وشي ما یو ویډیو کړی په اتمانځو کې په هغې باندې زه د پښتنو زه هغې دونه لیونې کړم یو هم وایي زه ورسره واده کوم بل هم وایي زه ورسره واده کوم وایي د خدای د رضا لپاره ورسره واده کوم نو ما ورته په جواب کې ده و چې ته سره د خدای د رضا لپاره واده کې نو ولې د خدای د رضا لپاره ته سره امداد نه شي کولی راشي نمبر یې درکړم راشي لاړ شه ورکړه امداد ورسره وکړه د 500 نه به زیات کالونه ما اټینډ کړي په د 500 نه سیوا کالونه ما اټینډ کړي او په هغې کې چام دانې دی ویل چې دا کار سره بد شوی دی نه چام دانې وي چې موږ سره امداد کوو موږ ته اته پته راکړه هر یو سړی دا وایي ما یو واده کړی او زه سره د خدای د رضا لپاره واده کوم نو دونه پریوتې پښتانه زه خو قسم دی د پښتنو نه ډېر زیات خفه یم غیرتمند پښتانه هم شته خو هغې صرف ګوري او هغې ججمنټ کوي چې دا شیز غلط دی او که ټیک دی او کوم چې موږ پریوتې پښتانه یو موږ څه کوو موږ دا غلط کارونه کوو موږ وایو موږ له واده وکړه تاله شرم نه درځي چې ستا په کور کې یو ښځه ناستې وته چې ما له بله ښځه وکړه هغه یو ته مې ویل راشه ته واده کې ریموټ لالی زما نمبر ورکړه چې زه ورسره رابطه وکړم بیا د هغې نه پس څوک بیا خپل موبایل بند کړه آیا زموږ په پښتو کې دا ده موږ له خو د سره په پښتو خبرې پکار نه دي ته که دا خبرې کې نو جهانګیر خان د پښتو فلمونه چې کوم اداکار دی ته ورشه د هغه فلمونه وګوره ته د پښتو فلمونه وګوره څونه پریوتې ډایلاګس او څونه خبرې دي ته په هغې باندې ولې تنقید نه کوې دا خو ماشومان دي لکان دي خو صرف د خلکو په مخ باندې خندا د راوستو لپاره یو داسې ډرامه جوړه کړه چې په هغې کې وي چې په ملک ګراني ټیکس دی او واقعي خبره په ملک ګراني ټیکس په هر یو شیز باندې لګي
دا غي نه خپټنه کوم کارت ورکو زمونږ د موبایل په کارت باندې ټیکس دی 20-25 روپیا موږ نه پاغي باندې کټ کیږي کوم نن سبا تراشه په خبر ته لار شي په خبر کې په ریسټورانټ کې خوراک کې نو دا غیم تا نه 200-300 روپیا ټیکس اخلي په هر یو شی باندې ټیکس دی دا خو منلې خبره ده خو اغي یو خندا ټایپ کې پیش کړه چې په ملک کې ټیکس دی ګرانی ده او صرف د خلکو د خندا لپاره اغي دا خبره کو دی نه دی ویلي چې دا موږ ملک پس خبر کوو دا زه عیسی خان او چې کوم د مرګري نور نمونه رال ناراضي دا چې کوم مرګري دا زړه د جوخ نه پیژن موډر پښتانه لکاندي او دا د قبایلو سره تعلق ساتي دا یو پکې د قبایلو تاسو ماته په قبایلو کې د دې خلکو موریانو د دې خلکو پلارانو د دې خلکو نیکونو د پاکستان لپاره قرباني ورکړي اوس چې په پاکستان باندې معمولی سوګو چې په پاکستان حمله کوي نو فوج د مخ کې ورته د قبایلو خلکو ولاړي او فوج ورپسې شاته ولاړي ډیر په افسوس سره زړه خبر کوم موږ د پښتنو داوا کوم موږ د خپل ملک د لپاره قرباني ورکوم چې دراشه خپل ملک د لپاره قرباني ورکي نو ته ماته دا وایې چې تا په ډیم فند کې چې کله ریزنګ کې د ډیم فند د لپاره ماته تا پکې د 100 روپیا جمع کړی دي چې ته یو غریب سره تا مرسته کړی ده کنه صرف د خلکو باندې تنقید کوي غم په دی وجه باندې چې راځي مشهور شوم دا د پښتو غو متل دی کوم خو نه ډیر سپک خبره ده خو او چې ځان مشهورین وي هغه کار وکړه کنه نو ډیر سپک خبره زماله دا خبر نه راځي کدونکو زه د دوه لکان تړي په چیلنج سره مسوک چې دا قسمه خبر کوي زغی ته په چیلنج سره چې تاسو راشي موږ سره کینې تاسو سره باقاعده ډیبیټ کوم چې تاسو پښتنو پسې بل رور پسې ولې سپکاوي وای تاسو د انګلیش نیوز وګورئ سی ان ان وګورئ بي بي سي وګورئ تاسو پاګې باندې ته نه کوي یو ریپورټر بل ریپورټر پسې خبر کړي چې دې غلطه کوي اغي معاشره لپاره ویډیو کړی دا سره پاره کړی دا چیرې دا خلک او خاندي چا پسې ټوکې خندا نه دي کړي ته چې بیا داسې ملک پرست یو د ملک سره مینه کوي نو راشه د شهباز شریف خلوی نسا راشه د نورو دا روزانه چې یو وفاقي حکومت موجوده حکومت بس لګي موجوده وفاق بس لګي راشه تر دې مخنیوي کا یا ته پاجری باندې ویډیوز کنه زه به تاسو نه روي کدونکو دا کسان خو ما تاسو ته خل او زما امید دار زه خو خپل کوشش دا کوم چې زه دی خلاف اف ای ته لیټر هم کوم ځکه اف ای والا وی چیرې کم سړی تاسو پسې بد رد وای تاسو هغه مونږ ته پنه حقول شي دا په سایبر کرایم کې راځي او زه به د خلکو خلاف اف ای ته لیټر کوم او زه بیا ګورم چیرې دی بیا سونه محب وطن دی سونه دا کې زه دا کلیم کوم بیا نو زه تاسو ته دا کوم ویډیو چې دوه کسانو کړی یو اصغر خان دی او یو د غبل دی په گاډي کې چې ناشتي زه د دې خلاف په اف ای ته زر تر زر لیټر کوم او تاسو ټول به وګورئ دا په دې باندې نه کوم چې ما دي دښمن خو زه صرف دې ته خیم چې په بوختون روډ پسې خبره ما کوي ډیرو پښتنو ته پته نه ده په قانون پوي نه دي خو زه ته وایم چې اف ای ته خلک لیټر څنګه کوي دا برته زوخم چې کوم ځای کې مې خپل دعاګانو کې میاد ساتي د لوی الله په امان